ګورنمنټ پرایمري سکول کوکارۍ داسې ښکاري ته به وایې چې دا پرایویټ اداره ده ولې چې په پاکستان کې د ګورنمنټ د پراپرټۍ څوک دومره خیال نه ساتي بس خپل ټایم پاس کوي لیکن په دې سکول کې څومره هډ ماسټران تیر شوي دي ټولو د یو بل نه سیوا د دې سکول او د ماشومانو خیال ساتلی دی نن د دې سکول هډ ماسټر محمد صدیق استاد د خپل جیب د خرچې نه د سکول هغه ماشومانو ته جوړې جامې میډلې او کیش انعامونه ورکړل چا چې صفایي ساتلې وه حاضري یقیني وه او په سبق کې تکړه وو او د هغه ماشومانو هم پکې خصوصي خیال ساتلی شوی دی څوک چې غریبان او یتیمان وو په دې موقع د هایر سیکنډري سکول کوکارۍ پرنسپل میاشا سید د دې سکول مخکینی هډ ماسټر منهاج استاد صاحب مخکینی ویلیج ناظم امیر کرم خان ایس ډي او سردار علي خان او ایس ډي او بابوزی اعظم خان د مشر میلمه په حیثیت شرکت وکړو دا پروګرام چې دی نو دا په دوه درې ایریاز کې چې دی نو دی تقسیم کړی چې په هغې کې داسې ماشومان چې هغه ډېر ریګولر دي او د صفایي خیال ساتي او اکیډمیکس چې دي تعلیمي لحاظ چې سره چې دي هغه مخکې دي یو داسې ماشومانو یو ګروپ په دې کې شامل دي یو ماشومان داسې دي چې هغه ارپنز دي د دې کوکارۍ د دې پرمیسس سره هغوی تعلق ساتي چې هغوی مور پلار چې دي نو هغوی وفات شوي دي نو هغه ماشومان یو ګروپ دی کې داسې مونږ ټاکلی او یو ماشومان هغه چې هغه په کلین لیست باندې چې صفایي باندې چې دي هغوی برابرونو په دې کې د انعاماتو تقسیمولو یو پروګرام چې دی نو هغه ټاکلی شوی 200 پورې ماشومانو ته جوړې کاپیانې پنسلې ورکول چې د دوی په تعلیم کې څه کمی رانشي او دوی خپل تعلیم جاري وساتي د ماشومانو لپاره په کلاسونو کې د سکرین انتظامات هم د هډ ماسټر محمد صدیق او د هغه د ټیم د ماشومانو د روښانه مستقبل لپاره یو غټ اقدام دی په دې حوالې سره د سکول ټیچر ذیشان خان وایي او څومره چې د هغه کېږي نو هغه لګیا دی که هغه د پیسو په نسبت باندې یا په نور دغه باندې که تاسو دا اوس چې کوم کپړې ورکړی شوې داسې د سرکاري فنډ نه دي چې یاره موږ د سرکاري فنډ نه ورکړې خو هغوی یو خیراتي پیسې وې هغوی د کړې وې تقریبا 27 ماشومان له موږ چې کم یتیمانان دي زموږ سره په سکول کې هغوی له موږ ورکړي 23 ماشومان له اوس چې تاسو کوم د کیمرې په سترګه باندې د نور سوټان وښول دا زموږ سره پراته دي زما سره تقریبا له پاسه 200 ماشومان ته موږ سوټان ورکو دا به هغه ماشومان چې کم غریبانان دي اوس نه کېږي نو ټیلر نه موږ کپړه ورکوو هغوی به ځي ناپ ورکوي موږ به ورله تیارو د دې نه بعد زموږ کوم سټاف چې کوم دی هغه هم پوره کوشش کوي چې د ماشوم چې دی د هغه فیوچر ښه شي که تاسو وګورئ موږ سکرین لګولي دي په نرسرۍ او کېجي کې کم آډیو ویجوال میتھډ چې کوم دی په هغې باندې موږ هغوی ته سبق ورکوو هغه اکرام علي صاحب چې کوم دی د هغې ټیچر دی او دا قسمه میتھډ چې کوم دی دا که تاسو وګورئ دا په ډسټرکټ سوات کې به په ډېر کم سکولونو کې په شمار باندې به 2-3 سکولونه وي نو زموږ دا سکول په هغې کې هم دی نور زموږ د سټاف او زموږ د هډ ماسټر صاحب دا پوره کوشش دی چې موږ هغه څه وکړو چې په کم باندې د اداره او د ماشوم فیوچر چې کوم دی هغه ښه شي هډ ماسټر ګورنمنټ پرایمري سکول کوکارۍ محمد صدیق یو زړخواخوږی انسان دی چې د کله نه یې د سکول چارج اخیستی دی نو د سکول نه یو ماډل سکول جوړولو ارمان لري په تعلیم مین دا انسان د ماشومانو پلارانو سره رابطې کوي چې د بچي نه په کور کې تپوس کوي چې استاد سره کار کوي او که نه خو بیا هم په خپل ډکې دا هڅه وکړو چې دغه یتیم دی ماشوم دی دا ټول ماشومان غریبانان دي نو ما تقریبا سرداري صاحب په نوټس کې راولم تقریبا کم از کم ما د 20,000 روپو دې ماشومانو له کمپاین راوړي د هغې نه وروسته بیا ما یو بل پروګرام شروع کړو چې موږ دا ماشومانو له موږ دا کپړې هم والو نو تقریبا د 55,000 روپو ما بیا دا کپړې هم راوړي او دا صرف د یتیمانانو له او د غریبانانو له او آینده لپاره زما دا پروګرام وي چې انشاءالله تعالی زموږ سره په سکول کې څوک داخلېږي هغه ته به کپړه کامپي پنسل شارپنر ربړ هر شی به ورته انشاءالله تعالی زموږ د طرفه او د سکول له طرفه دا فری میلاویږي په دې کې زموږ سره داسې ملګري دي هغو پکې زما سره ښه کوآپریشن کوي یوه زنې مجزې کومه زما سره ډېر زیات ملګري دي هغه ښه پکې ښه په نره باندې کوآپریشن کوي او الحمدلله موږ په خپل ډنه دا دغه چې د یتیم او د دې ټول ماشومانو داسې غم وکړم چې دا تقریبا دا کپړې به تاسو وینئ دا ما راوړي دي په دې وجه نه مې نه دي کټ کړي چې دا به زه ټیلر له ورکړم او بیا ماشوم له چیټ ورکوم ته زه هغې کې به دې ناپ باندې کپړه کټ کوي د هغې په وجه به دې بیا هغه کپړه به هم کم استعمال شي ډېر ماشومانو ته به هغه کپړې ورسولی شي بل یو پروګرام به انشاءالله تعالی هغو سکولونه بند شو ما پړه کې وه چې ما زه به دې ماشومانو له که د سرمنې نه شي د پلاستیکو بوټانو به والم ټول سکول له به عالم کې خیري دا هم پړه کې وه خو سکولونه بند شو سبا نو بل بیا زموږ
بیا د دغې کرونا د وجې نه زموږ سکولونه بند شو او الله تعالی دې دا آفت زموږ د ملک نه او د ټول دنیا نه لرې کړي چې زموږ د ماشومان په سبقونو کې دلچسپي ولي او زموږ د سکول مخ په وړاندې روان شي. د پروګرام په اخره کې د سکول استادانو ته هم په ښه کارکردګۍ باندې انعامونه ورکړل شو. که چېرې نور سکولونو والا هډماسټران هم دغه شان د تعلیم په میدان کې د صدیق احمد صاحب په شان کردار ادا کړي نو زموږ راتلونکی مستقبل به روښانه وي. د کیمرامین نجب خان سره صمد انجم، پاسون نیوز، کوکارۍ، سوات. آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا